نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. د امام مهدی علیه الرضوان تلاش او د علماء کرامو امام مهدی علیه الرضوان پسې بمکه او مدینه ته تلل او الته داغي تلاش دې سره متعلق بعض مرګرو یو څو سوالات کړي، ضروری ده چې داغي جوابات وشي. سوال دا دی چې امام مهدی علیه الرضوان د هغې تلاش په علماء کرام کوي او علماء کرامو تبا د امام مهدی علیه الرضوان په باره کې د کشف په ذریعه معلومات کیږي. د هغې نه پس په هغې ځي سفر به کوي امام مهدی علیه الرضوان بیت. د دې جواب نه مخکې یو څو خبرې پیژندل ضروري. دا خبره واضحه ده چې د شریعت یو حکم هم په کشف باندې نه مرتب کیږي او په اسلام کې د کشف په بنیاد باندې یو حکم واجب، سنت یا مستحب نشي ګرځېدلی. د دې وجه د خلافت یو اهم عبادت چې هغه د مسلمانانو بلکې د ټولې دنیا انسانانو دنیا د راتلو مقصد دی، هغه به څنګه په کشف باندې مرتب شي. د عمده وجه ده چې الله رب العالمین د خلافت د ځمکې باندې د انسانانو حکومت دپاره بغیر مشورې آدم علیه السلام پیدا کولی شو، خو باوجود د دې الله رب العالمین فرشتو سره مشوره وکړه او د هغې په اړه کې څه خبرې وې هغې ترې راوښکلې چې کوم الله رب العالمین ته د مخکې نه معلومې وي د الله په علم کې، او بیا هم الله رب العالمین هغې سره مشوره وکړه او د هغې نظر یې واغشت او د هغې باندې بیا د مثال په ذریعه د آدم علیه السلام فوقیت او د انسان فضیلت او د خلافت مقصد فرشتو ته سمجو شو. هغې په دې خبره باندې پوه کړی شو. دویمه خبره ده چې د خلافت یو لوی عبادت په ټوله دنیا د اسلام نه ابتدا نه ماله تر د اوسه پورې 1440 کال پورې د الله رب العالمین دا حکم په کامله طریقه په ټوله دنیا باندې نه دی نافذ شوی، بلکې په ابتدا د اسلام کې مخصوص ځایونو کې جزیرة العرب کې، بیا فارس او روم او بیا هند وغیره ځایونو کې اسلام نافذ شوی دی، خو ټوله دنیا باندې اسلام نه دی نافذ شوی. د اسلام د عمره ټول دنیا باندې نفاذ لپاره به الله رب العالمین د شریعت ظاهري احکاماتو مطابق د مهدی چې کوم دینو هغه انتخاب کوي، لہذا هغه په کشف باندې. درېمه خبره ده چې الله رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس خلفای راشدین د هغې زمانه مقرر کړې وه او حدیث کې راځي چې 13 کاله وه او په دې کې هر یو خلیفه راشد ابو بکر رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله عنه، دا ټول صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دې خلافت باقاعده د بیعت په ذریعه شوی دی. لکه د عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه خلافت چې د عمر رضی الله عنه پس شو هغه وو کسانو په بیعت شو. شاید عمده وجه ده چې د مهدی خلافت په هم د بیعت په ذریعه کې. او بل خبره ده د پیژندو لپاره لازمه ده چې الله رب العالمین د دنیا نظام هغه په ظاهر باندې مرتب کړی. د دې وجه ظاهر چې کوم مسنون طریقه ده د بیعت هغه به هغې په ذریعه به الله رب العالمین د امام مهدی علیه الرضوان ظهور کوي. دا په کشف باندې موقوف نه وي، بلکې دا په تتبع باندې موقوف وي. لکه څنګه چې عثمان رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس فوراً د عمر رضی الله عنه په مشوره د خلیفه سقیفه بني ساعده ته لاړو او هلته بیعت وکړو. عمر رضی الله عنه، ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه او ابوبکر رضی الله عنه دي باقاعده په خپله تلي بیعت ته پاره. دغه رنګې د عمر رضی الله عنه بیعت هغه د خلکو په وړاندې شو، په کشف باندې نه، او دغه رنګې د عثمان رضی الله عنه او د علی رضی الله عنه.
د دې وجې دا په تتبع باندې را په مهنت باندې را زموږ ذمہ داری سره چې مونږه خپل ژوندۍ روټین بدل کو د فتنو مطالعه شروع کو علماء کرام سره ربط جاری ساتو او څنګه چې د دین نورې مسلې ته پوښ کو نو د غرنګي د شریعت دا حکم یعنی د علامات قیامت تتبع او په نن سبانه زمانه باندې غي تطبیق او علماء او طرحه پیش کول د علماء او د نقش قدم مطابق زندگی تیرول او د خپل جان د خپل مال او د خپل اولاد د قرباني د پارزان تیارول او دا سوچ کول چې ان شاء الله زب هغه قسم چې په 313 کسانو کې به امام مهدي علیه الرضوان سره بیعت کې شریک الله رب العالمین په نیتونو باندې فیصله کوي او خو دې لپاره عزم دې لپاره مهنت تربیت تجنید او د غرنګي د خپل صحت خیال ساتل او مطالعه کول علماء سره ربط دا چې کم دینو ضروري خبره ده د دنیا ټول نظم باندې امام مهدي علیه الرضوان په دور کې باقی وي دا څنګه چې قیامت په فورن راځي نه د دنیا نظم به باقی وي او زمونږ ذمہ داری دا ده چې مونږ کم یعنی امور مو طرف ته متوجي مونږ د هغې خیال وساتو او شریعت ظاهري اتباع سره سره وختي حالاتو مطابق چې کم د حال امر راځي هغې باندې مونږ چلیدو کوشش کوو الله یې عمل کولو توفیق راکړي